ټرمپ یو پیره خپل عوام چې دی بیا په اعتماد کې اخیستل، نو دی ویلي دي چې په دې 2-3 هفتو کې به موږ په ایران باندې ډېرې خطرناکې حملې چې دي دا به کوو، او ایران چې دی دا به مکمل ختمو او دا به د ګټو عقیده ورته چې دی دا به رسو، لکه د دې مکمل ټکنالوژي مکمل سیستم چې دی دا به ختمو، دی به دوباره به دې شیزونو باندې چې دی کار به نشي کولی. او دا بار بار وایي چې موږ د هغو د میزایل فیکټرانې دغه شانتي د ډرون فیکټرانې دا مکمل چې دي دا موږ ختم کړي دي. او دا خبره به تاسو بار بار اورئ چې د هغو نه وي چې دا موږ مکمل ختم کړي ده. فضایي چې کم پوځ دی او فضایي چې کم جهازونه د هغو لکه هوایي کم جهازونه سیستم چې دی هغه موږ مکمل ختم کړی دی، خو بیا هم هغو کاروایي نه کوي، سمندري کاروایي چې دا هغو بار بار کوي. دغه شانته وایي دهشتګرد کم ګروپ چې پکې دي هغه پکې موږ هم ختم کړي دي، او په دې 2-3 هفتو کې چې دی نور به هم مکمل چې دی دا به ختم کړو، او د هغو په خاص ځایونو باندې چې دی په هغې باندې به زموږ قبضه لکه کم چې د هغو اډې دي نو په هغې کې به لکه زموږ پوځ چې دی دا چې دی دا پکې ناسي. نو د هغه کوشش دا دی، بل غټ کوشش د هغه ټول نه دا دی هغه چې د هغه په تیلو باندې زما کنټرول راشي. بلې دا دمکي ورسره هم ورکړې ده، وایي که دا ابنای هرمز آزاد نه کړو نو د تیلو کوم ځایونه چې دي په هغې باندې به موږ حملې کوو. بار بار هغه دغه دمکیانې ورکوي. د دې نه مخکې چې هغه 15 ورځې ټایم ورکړه او هغه ټایم چې دی هغه هم د هغه ختم شو، خو هغه حمله چې دا یې ونه کړه. بل دا خپل ملکونو ته وي کوم ملکونه چې د ده سره په نیټو کې او د ده سره ملګري وو هغو ته وي که تیل په کار نو تیل زمانه واخلئ، او که ځای د هغې نه اخلئ نو د ابنای هرمز چې دی په خپله هغه ورکوئ. نو د هغې نه هم چې دی شاته شو. کله وایي هغه چې دی ابزا زادوم کله هغو ته وایي ځان خپل هغه ورکوئ، بدښت کې د سره امریکا چې دا نه ودرېږي. بلې دا ویلي دي چې زمونږ چې دی د مشرقي وسط نه چې دی زمونږ د تیلو هغه سیستم چې دی ختم شو، زمونږ سره خپل تیل چې دی هغه پوره دی. په مخکې ورځو کې چې په یو ملک باندې دا حمله کړې وه او د هغې هغه تیل چې دی هغې په کنټرول کې اخیستو، وایي زمونږ هغه تیل چې دی دا پوره دی، او وایي زما د هغو تیلو ته چې دی ضرورت نشته او تاسو ځان له چې دی خپل جوړ کوئ. نو اوس چې کوم ملکونه دي نو هغو ته وایي که تاسو تیل هلئ نو زموږ نه واخلئ. او د ده کوشش هم دا و چې په ایران دا حمله کوله، نو ده وایي چې ایران به زه په یو څو ورځو کې چې دی قبضه به کړم او د هغه په تیلو باندې به قبضه ولګوم، او دنیا چې دی هغه به موږ ته محتاج وي. لکه څنګه چې الله مسلمانان ملکونو له چې دی دغه طاقت ورکړی چې تیل له هغو سره دي، د تیلو طاقت په تاسو ته پته لګېدلي چې د یو څو وخته نه بند دي، نو په ټوله دنیا باندې چې دی غټ حسرات یې پرېوتي دي، د ټولو دنیا معیشت چې دی هغه یې خراب کړی دی، خو زموږ مسلمانان چې دي په هغو کې غیرت نشتی. والله ولا ورکړي دي دومره هر سړی ولا ورکړي دي چې ټوله دنیا هغه په کنټرول کې ساتلی شي، خو غیرت چې دی هغه پکې نشته. دغه شان د امریکا اوس کوشش کوي چې دا تیل او هر سره چې دي دا زما په کنټرول کې شي، زه دا دنیا چې دا نوره هم په کنټرول کې وساتم. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې امریکا به په دې خپله منصوبه کې کامیاب شي که به نه شي. د ایران په تیلو باندې به هغه قبضه ولګئ که وبه نه لګئ، ځکه هغه اوس وایي چې په دې 2-3 هفتو کې چې دی زه په ډېرې خطرناکې حملې کوم، او خاص ځایونه چې دي هغه همدغه ځایونو ته وایي چې په تیلو په اډو به دې هر سره چې دی په هغې باندې به یې زه قبضه چې دی دا به کوم. نو خپل رایه چې دی دا را سره لازم شریک کړئ.